ډېر محترم مسلمانانو، نن د قدرتي حسن دپاره داسې بهترینه وظیفه درله در کوم انشاءالله چې په ګارنټۍ سره به ستاسو مخ ښایسته کېږي. ستاسو سکن، ستاسو څومره دانو مسلې دي، یعنې په مخ باندې دانې دي، تیرسري دي، غوندړې دي، یا پې تور تور داغونه دي، یا پې نور څه څیزونه دي، هر رنګه هغه د سکن مسله چې ستاسو وي انشاءالله د اسانې وظیفې سره 21 کرښه دا وظیفه په دې طریقې باندې وکړه انشاءالله ستاسو ټولې مسلې به ختمې شي. حسن به ستاسو سیوا شي، قدرتي حسن. ګوره چې کله حسن وي نو رشتې به هم ډېرې وي. که هلکان دي او که جینکۍ دي، نن سبا اکثر د حسن په معامله کې، یعنې د ښایست په معامله کې ډېر زیات موږ کمزوری سایډ ته روان یو. زموږ مخونه چې دي هغې کې نور نشته، هغې کې قدرتي حسن نشته، هغه موږ په کریمونو باندې او په ټوپونو باندې دغه رنګ یې په فیشواشو باندې او په بلیچو باندې تباه او برباد کړي دي. لهذا دا څیزونه تمام پرېږدئ. زه تاسو ته داسې فارموله ښیم، داسې بهترین دم درته ښیم انشاءالله چې هغې سره به ستاسو حسن ورځ په ورځ سیوا کېږي. او چې کله حسن سیوا شي که نه نو رشتې به ستاسو دپاره ډېرې. ګوره هر هلک دا وایي چې ما د ښکلې جینۍ د ښکلي ښایست واله جینۍ زما دپاره وشي، او جینکۍ هم دا وایي چې د ښکلي ښایست دپاره او د ښکلي دغه دپاره زما دپاره دی بهترین هغه هلک تجویز کړی شي. نو دا د هر انسان په زړه باندې خواهش وي، د هر انسان په زړه باندې ارمان وي چې هغه دپاره د ښایسته بیبي یا جینکو دپاره ښایسته هلک دا د هر چا ارمان وي. نو لهذا چې کله ښایست وي نو رشتې به ډېرې وي. اکثر رشتې د ښایست د وجې نه، او بعضې د زنانه هره زنانه دویمه درېیمه هغه ټوپونه استعمالوي، کریم استعمالوي. دې په ځای تاسو دا خرچه هم مه کوئ، مه باټي پیلر دی که څه شی دی مخ چې ښایسته کوي هغوی له ځئ. عرضي دا حسن دی، دغې سره مخ نور هم بدرنګېږي. دا اسانه وظیفه انشاءالله وکړئ هلکان او جینکۍ، بهترینه ده، 21 کارته ده، د هر رنګې مخ مسلې دپاره نو انشاءالله خامخا یې درسره وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم مسافر چې بهر وطنونو کې دي، الله جل شانه د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شه. الله تعالی د ټولو مسافرو له اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. محترم مسلمانانو، نن زموږ بهترینه وظیفه د مخ د سکن دپاره، د مخ د دانو دپاره، د مخ د تیرسرو دپاره، د مخ چې څومره مسلې دي محترمو، د هغې ټولو دپاره دا ډېره زیاته بهترینه پاورفل وظیفه ده او اسانه هم ده، او قرآني وظیفه ده. داسې ده چې منګړت وظیفه ده. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. په دې طریقه باندې تاسو ټولې مسلې به الله جل شانه بهترینې طریقې سره ختم کړي انشاءالله. نو قرآني وظیفه ده محترم او بهترینه هم ده. نو انشاءالله تاسو ته به ګوره پیسې هم بچت شي، مخ به هم ښایسته شي، رشته هم درته میلو شي. ګوره هر خاوند هم دا وایي چې زما د ښځې مخ ښایسته وي، هره ښځه دا وایي چې زما د خاوند ښایسته وي. نو هلکانو ته هم درخواست دی، جینکو ته هم تاسو دا وظیفه انشاءالله وکړئ. ګوره اسانه وظیفه ده، 21 مرتبه بیا تاسو کوئ صورکم فاحسن صورکم. ګوره دې معنی هم ډېره بهترینه، احسن ښکلي ته ویلی کېږي، او سور چې دی د صورت ته ویلی کېږي. محترم مسلمانانو، په دې وظیفې سره به تاسو بهترینه طریقه راته ښیم انشاءالله، دا به ورسره وکئ. دا به 21 مرتبه روزانه تاسو کوئ، هر ټایم یې کولی شئ. په دې باندې به اوبه دموئ، اوبو باندې او په ګوتو په سرونو باندې، دا دوه ګوتې نه دي، په دې سرونو باندې به یې دم کوئ او پاکې اوبه به راوالی کړو. د زمزم اوبه خالصې وي، ډېره زیات بهتره وي. په دغې اوبو کې به دغه ګوتې دوه ګندکۍ او په دې خپل مخ باندې به دې راکاږي. دا به تقریبا 21 مرتبه روزانه کې. خو دې سره به 2-3 عمله نور کوي. یو خو دا چې ګناهونه به مطلقاً پرېږدوئ. کله چې د انسان مخ خرابېږي، مخ ورانېږي، دانې تیرسري راځي، اکثر د ګناهونو د وجې نه راځي. هغه ګناهونه ډېر شي، د هغې د بدنما په وجه باندې د انسان په شکل او صورت باندې هغه داسې دانې او داسې مرداري پرې راوخیږي، دا د ګناهونو اثر وي. نو ګناهونه تاسو مکمل پرېږدوئ. بدنظري، دغه لنګې د خپل خواهش پوره کول په غلطو طریقو باندې، خپل حاجت خپله مني ضایع کول، دا ډېره بهترینه بدترین ګناهونه دي. دې نه ځان وساتئ، دې سره دا مخ تباه کېږي. اکثر نوجوانان په دې عمل کې مبتلا دي چې هغوی خپله مني په غلطه طریقه باندې خارجوي او هغه ځان ګناهګاروي. نو زنانو ته هم درخواست دی او نارینهو ته هم چې دغه طریقې دا ګناهونه پرېږدوئ. دویم دا چې کم انسان
وایي چې زما مخ دې ښایسته شي هغه د نیک اعمال ډېر زیات شروع کړي. بل دا اوږدې سجدې دې کوي. کله چې انسان سجدې ته لاړ شي که نه نو د سر نو د وجود دا وینه نه دا سر ته هم راشي. ټوله ورځ کې دی سجده الله تعالی ته نه وي لګولي که نه نو وینه د یې مخ ته نه راځي سر ته نه راځي. ډېر راځي خو په کم مقدار سر راځي. نو علما کرام فرمایي کوم انسان چې سجدې ډېرې کوي د مخکې به یو نور اکثر اگر کو دی تور وي خو د مخکې به لشکه وي یعنی هغه مخکې به نوراني قدرت وي. نو هر انسان به د سره مینه هم کوي محبت به هم کوي. نو صحیح شوه. او بل چې دی دا کریمان ممبران دا شیونه مینه پرېږدوئ هغې سره د کریمانو په پیسو باندې ځان له تاسو پی راوړئ پی څکئ. نو فی یو داسې قدرتي هغه غذا ده چې الله تعالی دې سره د انسان مخ پاکوي. یو ګناه پرېږدوئ مکمل. دویم دا صورکم فاحسن صورکم دا 21 مرتبه وایي. مخکې وروسته ته خیر دی که درود شریف د برکت دپاره وایي اوبو باندې دموئ. اوبو کې دا 2 ګوتې وښئ دا ښی لاس 2 ګوتې د ګس لاس نه د ښی لاس 2 ګوتې وښئ او په دې تیر سرو په دې مخ په دانو راکاږئ. خو مخکې به دانې مانې نه ماتوئ چیړی را چیړی به نه انشاءالله. دې طریقې سره دا عملونه تاسو خپل کوئ. ګناهونه پرېږدئ 15 وخته لمونځ کوئ او انشاءالله دا وظیفه 21 مرتبه روزانه وایي څو پورې چې مخ نه دا تیر سري او وغیره دا هیزونه نه ختم شي. موږ د هم دعاګانې